بزرگان محترم، ما تیر جمعه دستاسو په وړاندې د هجرت په باره کې چې کم آیات مبارکو هغې کې چې کم رموز او اسرار او اشاراتو د الله جل جلاله د امداد چې کم د فکر نه اوچت کارونه هغه ما ستاسو په وړاندې بیان کړل. بیا مې د سره دا وعده کړې وه چې روانه جمعه به انشاءالله د غار ثور نه واله تر هغې مدینې منورې پورې چې کم د هجرت هغه واقعه ده او کم د هجرت هغه حالات دي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه سره چې کم مهاجر ملګري دي په هغوی باندې تېره شوې او ما وی انشاءالله روانه جمعه به ستاسو په وړاندې هغه بیانوم. رسول الله مبارک د مکې مکرمې نه ووت او لاړ غار ثور ته. په غار ثور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 شپې تېرې کړې دي. غار ثور ته چې رسول الله مبارک وته 1 ربیع الاول د ربیع الاول لومبنی تاریخو او د پیر ورځ وجي دا د پیر ورځ قربان شنده حاکم را نقل کړی ده. هغه وایي چې د پیر په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه وتی دی او وی دا خبره په تواتر سره ثابته ده. خیر چې کومه ده یو بل امام دی محمد ابن موسی خوارزمی رحمه الله هغه بیان فرمایي چې رسول الله مبارک د جمعې په شپې باندې وتی دی. بیا حافظ عسقلانی رحمه الله ابن حجر عسقلانی رحمه الله فتح الباری د بخاری شریف شرح ده ناشنا شارح دی د بخاری هغه وایي چې جی د دوانو اقوالو ترمنځ تطبیق په دې انداز باندې کوي چې رسول الله مبارک د جمعې په شپې باندې ووته غار ثور ته 3 شپې په غار ثور کې وکړلې بیا د پیر په ورځ باندې د هغه ځای نه روان شه د مدینې منورې په طرف باندې. نو چې کم د حاکم رحمه الله قول او کم د محمد ابن موسی رحمه الله قول دی دوانو اقوالو ترمنځ تطبیق حافظ عسقلانی رحمه الله په دې شان سره کړی دی. دی چې په غار ثور کې وو نو عبدالله ابن ابي بکر چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بچی دی او په دې وخت کې مسلمانو دی په د شپې ورته او د مدینې منورې د قریشو چې کم حالاتو او د دوی چې کم سازشونه وو د رسول الله مبارک خلاف او هغه حالات به وړل او هلته به هغوی ته رسول. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو آزاد کرشده غلامو عامر ابن فهیره یو زبردست صحابي اول نه غلامو ابو بکر له الله پاک ناشنا زړه ورکړیو چې کله دې مسلمان شو 40,000 دراهم د په ملکیت کې وو. 40,000 دراهم دا ډیر زیات شی دی. بیا جی چې کله هجرت وخت پورې ده 35,000 دراهم په همدې باندې خرج کړیو چې چرته به غلام او هغه باندې به ظلم کېده دی به ورغه هغه غلام به واخیسته او آزاد به که. بلال رضی الله تعالی واخیسته او آزاد که. رسول الله مبارک وای ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا ابو بکر زمنګ سردار دی وی زمنګ سردار بلال آزاد کړی دی. نو دا قرنګه دا عامر ابن فهیره دا د طفیل ابن عبد الله دا هغه غلامو هغه ور باندې ډیر زیات ظلمونه کول. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی چې وکړه نو هغه ورنه واخیسته او قربان شم آزاد کړ. بی عایشه وایي چې ابوبکر وفات شو په هغه میراث کې نه یو درهم پرې خوسته دی نه یو دینار پرې خوسته دی. دا د هغوی زندگی امیر المؤمنین او دا د هغه زندگی چې په میراث کې قربان شم نه یو درهم پرې خوسته او نه یو دینار پرې خوسته نور خو پېښ وې. نو قربان شم دا د هغوی زندگی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ با دا غلامان اخشتل آغا غلامانو کې یو غلام دا عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنہ هم وو چې دی بیا په بدر کې شریک شوی دی په احد کې شریک شوی دی او په بیر معونه کې بیا شهید شوی دی. هلته ولا الله جل جلاله شهادت ورکړ او چې کوم قاتل او قتل کون کې دا داسې صحابي دی چې د قتل د وجنه چې د کم قاتل قربان شم هغه ور باندې مسلمان شو چې دې په نيزه باندې وونه بیا ما دې پزمکه باندې غونه کته قاتل به خپل قصا کوي وې دې پورته ش اسمان طرف ته بیا د اغه نه بعد چې الله جل جلاله را کوز کا په چې وی ونه والو سره اسمان ته وخته
نو قربان شم کوم چې قاتل او هغه ته الله جل جلاله اسلام نصیب کو دا هغه صحابي دی دی به ورته او هغه ګړي چیلې به راوسته او غار سور ته او غار سور کې بچی کمه رسول الله مبارک او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ډیر دي هغه ته به پی ورکول چې څومره به د هغه ضرورت او هغه به دا پیس کړ بیا به هغه نه ته